السلام علیکم. یو ډیره اهم مسله درته وړاندې کومه. زه اوس د واک نه راتلم، نو تاسو ته پته چې ډیر زیات شدید یخني ده. د حیات آباد کې ډیر مالدار خلک دي، کنال، 2 کنال، 4 کنال کورونه دي او د هغوی کور مخې ته سکیورټي ګارډ وي. نو دا سکیورټي ګارډ چې دا اکثر د 80 کالو ریټایرمنټ د بل جاب نه راشي او بیا نوکري کوي، 15 او یا کال عمر وي. ما د 2-3 نه تپوس وکړو، نو داسې په کلاو میدان ناست او صرف کرسۍ ورسره وه. نو چې تپوسونه مې ترې وکړو، وی دا یخني ده او زموږ څه شیډ میډ نشته. نو کم چې دا دومره کروړونو روپو کورونو کې اوسي، هغوی له پکار دي ډېرو ورله شیډونه جوړ کړي او ډېرو ورله نه دي چې د 15-شپږ زره روپو یو شیډ ورله جوړ کړي چې دوی د پرخې نه بچي، د یخنۍ نه بچي او هوا نه بچي، او یو ترماس چای هم ورله ورکوئ ځکه چې د هغوی حالات ډېر کمزوری دی. نو چې د هغه خپله ژوند په یخنۍ د لاسه په سخت دی، به ستاسو حفاظت څه وکړي. امید لرم چې دا ویډیو ډېره شیر کړئ چې د ډېرو خلکو ته ورسي او هغوی سبا په دې یخنۍ کې خپل د سکیورټي ګارډ له څه د چت څه د سفر بندوبست وکړي چې هغوی محفوظ شي. دا هم د چا پلاران دي، د چا مشران دي، او د انسانیت پکار دا دی چې دوی ته هم هغسې سهولت کړي چې کم دوی دننه په خپله هیټر ته په ګرمو کمرو کې ناست وي. امید لرم تاسو به دې خبرې سره اتفاق کوئ. نو لازماً یې شیر کړئ او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.